بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الافغان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي کتونکو څنګه تاسو ته پدر چې ډېر لویه فیصله راغله ممنوع فاندینګ په دې باندې بنن په دغه پروګرام کې تفصیلی خبره ترې کو کې دي چې زموږ دغه پروګرام لږ وګورئ شي عمران خان څه کړی دی پاکستان تحریک انصاف څه کړی دی او مستقبل کې د پاکستان تحریک انصاف حیثیت څه دی او وفاقي حکومت یا مسلم لیگ نون رد عمل څه دی په دې بس تفصیلی خبره ترې کوم او بیا د پی ټی آی هغه خلکه چې د غل او د چور یو غټ داستان چې کم دینو په سوشل میډیا باندې خور کړو نننی پروګرام کې وسه ډېره مخه خبره ترې کوم دی بعض خلکو برته اصلي چهره خوم خیمه نو پروګرام د سره وګوره زموږ دغه چینل د سره سبسکرایب کې فیسبوک د سره لایک کې او دا ویډیو د سره شیر کې چې د خلکو ته پته لګي ځکه کتونکو چې د 15 کاله مسلسل د چور غل او غل دی او غلا کړی دی او غدا کړی دی نن د انټرنیشنل غل خبرو په د نننی پروګرام کې کو کتونکو ما یو ریپورت تیار کړی دی او سره شریکوم دا غینه پس پچ کم نن بیا تفسیر کو د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف یعنی د پی ټی آی ګون ممنوع پړن پاړه فیصله پرون اورولې ده او ویلي چې تحریک انصاف ګوند ممنوع پندونه ترلاسه کړي دي او ګوند ته شوکاز نوټس یا د علت څرګندولو ویل شوي دي د پاکستان د الیکشن کمیشن ټاکنو کمیشن مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې درې کسیزه ډلې نن د 9 پروز یعنی پرون د 9 پروز فیصله ورولې وه چې عمران خان صاحب او د پارټۍ څومره خلکو هغوی دا کوشش کو چې سکندر سلطان راجا سره موږ څنګه ملو شو دی موږ څنګه واخلو او دی څنګه موږ په خپل لار کو چې دی موږ ته چې کم دین ریلیف راکې خو د الله یاره پکې و فیصله چې کومه ده دومره سه مخ ته راویستله هغه ویلي چې دا متفقه فیصله ده په فیصله کې ویل شوي چې پی ټی آی د 14 بهر ملکونو نه پندونه ترلاسه کړي دي 14 بهر ملکونه اته کونټونه ښکارا کړي دي او 14 کونټونه پټ ساتلي دي او په فیصله کې د زینو ملکونو او د کپتانانو نمونه هم خودل شوي دي چې پیسې ترې ترلاسه کړي شوي دي الیکشن کمیشن په فیصله کې دا هم ویلي چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دروغجن سرټیفیکیټ یا اسناد جمع کړي دي په دروغو مبني سټامپ پیپر الته اپیډیویټ جمع کړو په دروغو مبني صادق او امین خبره خدلته کې ختم شو چې د صادق او امین دی د پاکستان د ځای میډیا ترما الیکشن کمیشن ویلي چې تحریک انصاف ګوند د ممنوع پندونو په ترلاسه کولو سره د آئین سرغړونه کړې ده الیکشن کمیشن ویلي ولې نه چې دغه پندونه دي ضبط کړي شي دا چې کم پندونه والی دي چې دا نن دا جلسې کوي او دا درنې کوي او دا دومره اخراجات او د عمران خان کاروبار څه دي په دې باندې خلکو سوچونه کول خو کتونکو دام درته غوړي دا د 2007 نه واله 2013 پورې دي د 2013 نه واله 2022 پورې پندونه پاتې دي دا غي حساب کتاب را روان دي الیکشن کمیشن په 21 جون دا فیصله محفوظه کړې و د فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری او پر حبیب ویلي وو کم دروغجن چودھری چې دویم نوم ورته په دغه کې پراټ چودھری خو ویلي دي چې دوی به شوکاز نوټس ګوري د خپل قانوني پوهانو سره به پر مشوره کوي او د هغې وروسته به جواب کوي اوس پی ټی آی والا وای چې د منګه جیتو کو دوی چې کومه خبرې کولې او دا واغه نو چې تاسو جیت کړی نو بیا فیصله ولې چیلنج کوي بیا پارام کې نه کنه د ځکه منافقت او درغلی مه ترازی هغه دا هم ویل چې یوازې تحریک انصاف په ضد فیصله ورول شو په کار ده چې د نورو سیاسي ګوندونو د پندونو په اړه هم فیصله ورول شي نورو سیاسي ګوندونو فیصله داسې نه ده کم چې په دوی باندې د بهر ملکونو کې دی کې د انډیا شته دی کې د ارمل چې کم دی او دا په لکو اربا ډالر دی قانون پوه صلاح الدین ګنډاپور وایي چې دې فیصلې وروسته به حکومت دغه فیصلې په تړاو سپریم کورټ ته ځي ریفرنس په جمع کوي او د سپریم کورټ نه به غوښتنه کوي چې د پی ټی آی په ضد فیصله وروي دا به کتل وي چې د عمران خان د صادق او امین پړه یا د هغه د ناخلې او د پی ټی آی پړه څه فیصله مه ترازی یا د فیصلې ته په خبرګون کې واکمنه مسلم لیگ نون ګوند ویلي دي چې ثابته شوه چې عمران نیازي په بهرنۍ ایجنډا و او د بهرني فنډینګ د لارې پاکستان د بې ضابطې سره
مخ کړی و. دا کوم خلچل چې راغلی ګراني او بددرني او درني په حکومت کې هم درني او چې حکومت یې نه وي نو په هغې کې هم درني. دا ټول د هغې دغه چې نن ملک د اړې ګړي سره مخ دی او ملک چې کوم دی خلک په خودکشو کولو مجبوري. 13 میاشت په 19 جولای د پاکستان وزیراعظم شهباز شریف د یو ټویټ د لارې د الیکشن کمیشن نه غوښتلي وو چې د پی ټی آی د بهرنو پیسو په اړه د اوږدې مودې د ځنډ ښکار فیصله وروي. 8 کاله د دې فیصلې وشو. 9 پکې وکیلان چې کوم دی نو دې کې بدل شو. 9 وکیلان په دې فیصله کې هغه تور لګولو چې عمران نیاز ته د اوږدې مودې نه آزاد لارې ورکړې شوي او د دې باوجود هغه په ملکي ادارو شرمناکه حملې کوي. هغه ورکړې شوي چې استثنا ملکي ادارو ته زیان رسولي. هغه ته چې کوم استثنا ورکړې شوي وه هغه ملکي ادارو ته په فوج باندې تنقیدونه، په الیکشن کمیشن باندې تنقیدونه، په عدلیې باندې تنقیدونه، صرف دې دپاره چې په دوی پرشر واچوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په جوړونکو غړو کې شامل اکبر اس بابر دا بانی کاسوخه اکبر اس بابر چې کوم دی اوس د دې ګوند غړی نه دی. د کال 2014 کې الیکشن کمیشن ته خواست کړی و چې په ګوند کې دننه په پیسو کې غبن کرپشن شوی او د بهر نه راتلونکو پیسو کې قوانین غلط کارول شوي دي. اکبر اس بابر تور لګولی و چې پی ټی آی ته د بهر نه پیسې په غیر قانوني لارو منی لارډنګ راغلی دي. د اکبر اس بابر په خبره پی ټی آی د بهرنو افشور کمپنیانو د لارې نږدې 10 لکه ډالره رایوځای کړي وو. دا پیسې د غیر قانونه او غونډۍ د لارې پاکستان ته راغوښتل شوي دي. هغه دا تور خم لګولی وو چې پی ټی آی ته د بهر هیوادونو نه کمې پیسې راغلي. یادګون الیکشن کمیشن ته په جمع کړي کلیز اډیټ رپورټ کې دا پیسې دي پټې ساتلې وي. اوس کتونکو د نواز شریف ګناه څه وه؟ خپله کمپنۍ وه، د زوی کمپنۍ وه، د هغې نه یې تنخوا نه اخسته، نه یې اخیستله. اوس دوی څه وایي؟ وی پیسې د یهودیانو نه روړې خو په پاکستان کې ولګولې. نو لکه د یهودیانو مال ته تاسو ښه وایئ. خو پی ټی آی یو پارټي نه دا پین کلب دی. دې کې د صادق او د امین تعین نه کېږي. خو د صادق او د امین تعین کېده نو پی ټی آی والا وی چې موږ مشر خو غلو خطو انټرنیشنل غلو خطو او د 40 ملکونو نه پیسې وخلي. زه نن هغه پی ټی آی والا ته وایم هغه په کوم ملک کې هم دي. د شورو نه واره ما چې د جنید خان کیس روچت کړو. نن د جنید خان د کیس پونډونه، ریالونه، ډالرې، درخمې دغه پیسو هم تاسو ته پته لګي چې نن هغه پیسې وزرې کړي دي کم ځای کې راځي. د هغه ټیم نه چې کوم دی نو ما پسې دې بد اخلاقه دا په دغه کې چې ورته یوتیا وایي دوی ما پسې د چور نه بل څه لفظ نه ما پسې څونه ویډیوګانې شوي دي په ما چې څونه تورونه دوی ولګول. الحمدلله نن هم بریالی یم، سبا هم بریالی یم، پر ورځ په آخرت په هم دوی ته زه بریالی یم. دا الله د رضا کارو. خو چاندمار چې کوم دی هغې خو مشر وخته او دې ته غل نه ویل کېږي او چې دلته کې د غریب لپاره امداد غوښتل کېږي هغې ته غل ویل کېږي. او چا چې اغلا وکړل نه بریالي دي هغه په مزو کې دي، هغه په چرچو کې دي، هغوی ته لارې ورکړې کېږي. نن به دغه خلک څه جواب ورکوي؟ ما بسې بلې پارټۍ یا بل چا ویډیو نه ده کړې. په پی ټی آی کې ډېر شعوري خلک، پوهه خلک دي، نظریاتي خلک دي، په خبره باندې پیږي. ضروري نه چې زه د ټولو خبره کوم، خو چې چا هم ویډیوګانې کړي چا ناغه د غل ملګري لوي د لارې مل مې سلاکار وکته او خطه د لارې مل مې سلاکار وخته چې چا هم را پسې ویډیوګانې کړي دي، چا هم را باندې بختانونه تورونه لګولي دي. نن د هغوی دا ضلالت زه ګورم او هغوی ته زه وایم چې اوس به څه وایې. کتونکو دا مې ورته دغه ممنوع فنډ حوالې سره تفصیلا خبره ترې کولی چې دا د 40 ملکونو پیسې وخلی شوي، دا صرف د 2013 پورې دي، د 13 نه واله د 22 پورې نشته دي. د یو سړي روزګار څه دی په یو درنه باندې یو کروڑه 2 کروڑه 15 کروڑه پورې په یو جلسه باندې خرچې راځي.
دا د حکومت د خزانې نه راځي، د شوکت خان هم د هسپتال نه راځي، د نیمل یونیورسټۍ نه راځي، د کوم ځای نه راځي؟ او خو دا پیسې دا په اربو ډالره د پاکستان په قرض کې لګېدلې وي نو ښه به نه وه. په 50 کاله کې چې په 80 کاله کې کم قرض پاکستان اغستی نو په 50 کالو کې ریکارډ قرض اغستی. زما صوبه چې نن قرضدار ده چې دی ته موږ حکومت حواله کوو نو 97 ارب قرضه و، نن 900 ارب قرضه ده. دا ټولې خبرې تاسو ته ولې نه لګي؟ او بیا د صادق او د امین او د مخلصۍ خبره کېږي. زما نن پروګرام هغې خلکو ته دی چې کوم خلکو په ما تورونه بوختانونه لګول. او ولې لګول؟ هم په دې وجه چې موږ صفا خبرې کوو، موږ ورته آینه کې خپل شکل ښایو، دا بدرنګ شکل ورته ښایو، د دوی دا منافقت درته ښایو. او نن دا خبره چې د یهودیانو نه روړې او په پاکستان یې ولګولې، د یهودي پیسې ته به زه کېدم. او قانون کې د بهر دا فنډینګ بند دی پاکستان آئین کې. اوس خو چېرې وفاقي حکومت PDM په دې باندې عدالت ته لاړه نو ثاقب نثار چې هغه وخت کې یوه غلطه فیصله کوي چې نواز شریف نه اخلاقی، نو نن دغه سپریم کورټ ذمواري جوړېږي چې په دې پارټۍ باندې، په دې جماعت باندې، په دې لیډر باندې د هغې نه دا مضبوط کیس دی چې دا پیار څه ثابتې کړي. دغه څو خبرې مې شریکولې په خپلې دعاګانو کې. بیا ساته ډېره مننه. انشاءالله بیا به راځو، نور تفصیل ورته په بل پروګرام کې وایو.